مختلف پکې نه وي نو دغه ستاسو باندې ضدي یا نادي منکر حدیث وابي ملا بیان کاوه د چکدرې والا ریاض الله څه چې په مدرسه کې دی د شیخ ریاض الله صاحب څه هغه ویله چې دا پنجپیریان او موږ چې نو یو بل ته نږدې یو نو تاسو اوس ولې د یو بل نه لرې کېږي ته ورته منکر حدیث یو هغه ویل موږ یو بل ته نږدې یو دا خو بیا تاسو دواړه منکر حدیث یې ځکه چې یو بل ته نږدې او زه الحمدلله د علماء دیوبند سره تعلق ساتم شیخ رحیم الله حقانی مولانا انور صفدر وکاړي مفتی عبدالواحد قریشي مفتی محمد ندیم صاحب محمودي دا زما اساتذه دي اساتذه دا واوره که نه ستا د جمعیت جمله اسلام مشر دل څه وایي دا وایي موږ پاره په سیاست کې مولوي صاحب یو پیر دي ما ته پنسپیرې ووایه زما نه لږ مې ذهن کار ونه کړه چې اوس یې درته ووایم دا شیخ امین د چا نه فارغ دی د اشاعت توحید و سنه نه دی فارغ د هغوی د مدرسې نه دی فارغ دغه شانتې عبدالسلام دی د کمزي نه فارغ او څو کاله د بوډاوالي پورې مشرک او بیا په اخره کې مسلمان شه داسې ده او که نه ده تجلیات صفدر د ما ټول کتلی ښه هم درته هدایت نه دی نصیب شوی زه یهدیکم الله کثیر تاسو خو د امام صاحب فقه یادوئ چې امام صاحب فقه باندې موږ روان یو نو د عمل مفتي عزیز الرحمن صاحب چې دا کم عمل کړی دی داسې دا نور یاران چې د کم عملونه کوي که نه یاسګومن صاحب چې کم عمل کوي نو دا عملونه امام صاحب نه ثابت دي که څه حساب دی گمن کے سامنے تو وادیوں کی جرت نہیں ہوتی کہ اس کے سامنے آ جائے اوہ تو زمانے کا ابو حنیف وجه دا ده که نه چې ته د قرآن سنت د علم نه نه خبر ځکه داسې خبرې کوي که ته دې خبره خو تا به دا خبرې نه کولې ستا دماغ او عقل کار نه کوي ولې ستاسو څه لاسونو لیکلي په کتابونو کې م لیکلی شوي داسې مه وایئ مولوي صاحب چې ستاسو کتابونو لیکل دي وایي کتابونو کې لیکلی شوي په کتاب کې ته وښایي چې زموږ یو عالم ویلي چې دا هلک څه زنا کوئ مړه دروغ خو مه وایئ مولوي صاحب دومره یقین خو مې د باندې نه وکړ هم ویم چې ستاسو عقل او دماغو کار پرېښی دی مولوي صاحب لږ سوچ وکړه او بس په دې ته ماته یو کتاب ستاسو ووایه وایي دا په ښه نیت څه وګوره او زه درته صرف یو خپل کتاب ښیم تجلیات صفدر د مولانا محمد امین صفدر وکاړي رحمت الله علیه کتاب د 6 جلده دا وګورئ که تاسو ته بیا لاره برابر نه شو بیا وایئ الله هم خوشحاله او کامیاب ساته زما څه دا 2 شپې مال یوه شپه به په دغه تکبیر تحریمه بحث وکړو یوه شپه به په امین بالجهر باندې بحث وکړو خو تاسو نن بحث ونه کړو که د بل یو کس نمبر درسئ او هغه راولېږئ نو ډېره به ښه ښه د بل یو راولېږئ تاسو بس پیل شوئ تاسو نور نه شئ کولی اصلیت یې نه معلوم نو څه داسې اصلیت چا نه معلوم څه بحث چېرته کېږي یا خپل اصلیت نه مني نو اصلیت نه مني نو هغه به ته څه پړ کوي تاسو خو د ښځو سره شا طرفه کوروالی کوئ نو دغه مسلیت دی ستاسو او قرآن ښکلول نه دي ثابت او د ښځې اندامې مخصوصه ښکلول چې دي نو بیا هم نو پته نه لګي چې هغې ته به م کومه درجه بس چې داسې خلک یې هغې سره څه بحث وکړي هغوی څه تاسو بحث کولی شئ هم نه نو چې بحث هم کولی شوی کړی به مو خو نه شئ مولوي صاحب ته فکرونه مه رالېږئ ټیک ده ما ولا یو شی دی ماشاءالله د نظره نه شي دا د جینکو کار مه کوه مولوي صاحب زه ته وایم دا د ښځو په شان پیغورونه پرېږده معنن یو نه دي معنن یو نه دي ما نه دي ویلي الا لعنة الله على الکاذب ما زه د کومې څه کتاب نه زه مړه د په یادو لګیا یم یقین د باندې نه دی په کار حل دی نو لکه ما او لا یو شی نه مولوي صاحب شرح جامي چې دا هغه د فقې کتاب نه دی ښه شرح جامي چې دا د نحوي کتاب دی ځان پوهه د سړي ذات چې مه دی دا برابر نه نو د هغې دې ته وایي هغه د ښځو پیغورو د ښځو پیغوري چې په بل مسله حل نه شي نو زر یو بل ته د خاندان پیغورونه شروع کړي که مسلې حل کولی شي نو حل کا که نه شي حل کولی نو خانداني پیغورونه مه کوه مولوي صاحب ما ته ستا ټول میداني حدیث معلوم دي چې ټول بچه باز دي خو زه چا ته وایم ما تا تر اوسه پورې وویلو هسې زموږ د خولې نه دا پالتو خبرې بکواس مه وباسه که مسله حل کولی شي وی ټیکې د بحث کومه دویمه مسله نن زما ستا وه هسې د ټیم ضایع که ځان خلاصې امین بالجهر ته تاسو سنت وایئ که نا واجب ورته وایئ که مستحب وایئ مسلې ته راشه بس دا قصې پرېږده